أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. دازونو کی الله پاک په دغو ایتونو کې د موجودات کوم یهودو یغو کوم پلارونو یعنی ابا او اجداد یهود لپاره الله پاک اته نعمتونو ذکر کوي او د دوو عذابونو ذکر کوي څنګه د مختلف ایتونو کې دي چونکه د موجوده کوم يهوديانو ته خطاب بني اسرائیل ته خطاب دا غوسر خلافو ک فلهول دا استنود نو کړی دا استنود الله پاک دي دغه ابا او اجداد سره کړیو خو بعضی وخت کې ابا او اجداد سره تخې ګړه وکي نه اغنه بیا یغه اولاد هم فدا خلی ازک الله پاک دغه اولاد ته هم دا خطاب وکړلو او استنود ته ذکر کړو چې تاسو یاد کې څنګه تاسو مودانو نه خېګړی کړی وي. بهرحال الله جل شانو دي ځل کې بني اسرائیل ته تاسو بني موینا موت کړي سنوت مګړي او خګړه مز ساده غم کړیا سپاټول عالم باندې تاسو ته مو فوقیت او بوندي مګړي تاسو ته فضیلت مدیر کړیا خدینه مراد هغه عالم یعنی هغه زمانی کوم خلق وو هغه کې فوقیت پاټول دنیا کې نه ویلي هغه بني اسرائیل نه د دغه امت د پیغمبر سم ډیر افضل لا کچې ته عام مراد ونو خلی ټول عالم نبی حدیث وی نبی رسول امتیون نوم د افضلو دا اشکال رسیدي واجب دینه مراد هغه زمانی کوم عالم دا هغه او هغه باندې فضیلتونه مراد ده نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت باندې فضیلت دا نه معلومیږي دینه ویلې زهر چوته کوم فضیلت حاصلېږي هغه فضیلت د توحید دی واجنه چې چوک الله یو مني الله یو غني هغه دی واجنه ته ملويږي به دا يهود د نصارا د ورسته دغه کې یو قسم ته بت پرستی او شرک شروع شورو نو شرک مبتلا شروع دی واجنه الله پاک به دغه ترهیب هم ورکړلو وتقو کوم آیات د کی ترهیب د یو قسم ته ډرول دی الله پاک ډري. بهرحال په دې آیات کې الله جل شانه دغه خلکو ذکر دا عام طور باندې کوم خلک چوک دي چو شفرس کوي اواز دا وی چې دنیوي تعلیم ور سره وي یا د آخرت تعلیم ور سره وي څنګه دی واجنه خلک دغه قدر کوي او دغه اولاد سره رشتہ دارانو سره خلک بیانې قسم ته خېګړه کوي او هغه شفاعت او سفارش قبول کړل شي او کله کله د سیوی چې سره صاحب اقتدار دا وزیر اعظم دا صدر دا څه دا نو هغه دی واجنه سره ذکر اقتدار کې روشي به د خپل دی مجرم یو قسم ته سفارش وکي سزا ته موف کی او کله کله د سیم کیږي چې د مجرم په باره کې ته هغه ته پیسې ورکړي هغه سفارش وکړي معافي کړي او کله کله داسې هم کېږي چې سړی طاقت ورسره وي زبردستي وکړي نو زبردستۍ د وجې نه د خپل د مجرم سفارش او شفاعت وکړي. دا څلور قسمه سفارش او شفاعت طریقې دي د اټولو باندې الله پاک یو قسم ته رد کوي. نو په دې آیات کې صدقكم ذکر دا یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما دا یوم نه مراد هغه د قیامت ورځ ده او مطلب دا چې تاسو په ذمه باندې کوم روزه یا کوم الموز د څم تاسو په ذمه دي په تاسو نه مطالبه کیږي خو دې روزي او د المنځ یا د نور شون چې ته په کوم ذمه باندې که یو سړی وایي چې ایمو الله یا رب وکړه دی ته ویر کا دا بدلی نه چلیږي
او که هغه سړی چې ته مثال غیر مسلم ده یا په باره کې شفاعت او سفارش هم نه چلیږي او که پیسې وي کې پیسې وي کول هم ورکې نه چلیږي یا داسې څه طرفداري وکړي یا زور وکړي زبردستي وکړي دا هم نه چلیږي چې د چا شفاعت او سفارش قبول شي ځکه دغو یهودو نصراو دا سوچو چې موږ کوم آبا او اجداد دي نیکونه ده اب یې الله پاک په مخ کې همو دپاره په زور باندې یو قسم ته الله پاک نه شفاعت او سفارش کوي نو دې ځون کې الله جل شانو فرمایي دغو بني اسرائیلو ته یا بني اسرائیل اے بني اسرائیلو ان اے د یعقوب علیه السلام اولاده اذکروا یاد کې تاسو نعمتي ایمو نعمتونه التي اغه نعمتونه انعمت علیکم سمو انعام کړی په تاسو باندې یعنی تاسو ته مدیر کړی دي وانی او موت دا فضلتکم فضیلت در کړی تاسو ته علی العالمین اټول عالم دی اټول عالم هغه زمانه کې کوم عالم او هغه خلکو باندې یعنی هغه زمانه کې کوم خلکو هغه باندې الله پاک دغه ته د بنی اسرائیل ته فوقیت ور کړو واتقوا دا ترهیب د وځونه کې ډرول دي واتقوا تاسو ورر شي دغه ځونه کې مو اول د خبرو کړه اته انعامات الله پاک ذکر کوي دغه بنی اسرائیل ته تاسو باندې اته انعامات مو په پلارونو باندې کړي او دوا عذابونه دي هغه ذکر هم کوي نو واتقوا ورر شي تاسو یومن دي د سیوريزي لا تجزي سپکور بند رسی یا بدلان شویر کولا نفس یو نفس عن نفس دی بل نفسنا شیئا دی وشی هما تاسو دسی ورزی نور رشه څه د مرادونه قیمت ورزا سپدی ورزی بندی بو یو نفس دی بل نفسنا شفاعت نشویر کولا کغه دنیا دوره ده کغه دین دوره ده شفاعت بنشي کولا ودا حالا صدا کوم کاس په باری کې شفاعت کوي د سړی غیر مسلم وي ولا يقبل منها ویلی صدا خلق بخیری مشرکون شو کنه ځکه دغه خلکو ته دا خبر وکړه ولا يقبل او نه بشي قبل ولا منها دغه خلکونه شفاعت به هم نشي قبل ولا چې سړی صاحب اقتدار ده صاحب اقتدار دی وجنه هغه شفاعت وکي نه دا به هم نشي قبل ولا يؤخذ منها او نه بخسر شي دغه عدل څه بدلا څه پیسې ورکی لکه نن سبا عام روټین کې خلک شوته پیسې وی کې خلاص کی ناغه ورزي باندې ولا يؤخذ نبشي خسر دغه منها دغه عدل څه بدلا کغه د پیسو په صورت کې کغه د المنذون زکاتونو په صورت کې دا به مونږ نشي خسر ولا هم ينصرون او نه به دغه چوک مدد کول شي لکه دا دغه خلکو دا سوچو سیمو پلور نګونه او ایمو د بوتون کوم دي دا به الله پاک په مخ کې شفاعت قهري کوي یعنی یو قسم د به ایمو زور زبردستی سره الله پاک نه به مخلصي الله جل شانه تو فرمایي ولا هم ينصرون او نه به دغه مدد کول شي بهرحال دی يهوديانو دا خيالو سدي مو پلور نګونه دا به الله پاک په مخ کې مو شفاعت قهري کوي الله پاک ته نفي وکړه نو څلور قسمه شفاعت او څلور قسمه شفاعت نفي الله پاک په څلور ټکو باندې وکړه صلا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون څلور قسمه شفاعت مو وخرو څلور قسمه شفاعت کوم ترتیب سره مو وخرو مغه ترتیب سره الله پاک دغه څلور آیتونو کې یعنی څلور جملو سره الله پاک دغه شنو نفي وکړه بهرحال موږ د کوم سوچ لرو سره کزه اعمال نه کوم نیک نه کوم کزه څه کوم پلور معلم ده یا زوای محافظ او عالم د مو په شفاعت وکي سفرش وکي نه کچته تو زون سره ایمان یورل یقینا به خیرته کول شي که ایمان دی نه لولو به دا مشکل دي دغه دی نوعی کې الله پاک دی اتو انموت ذکر کوي سیغو ذکر روان ده او د دوه عذابونو ذکر کوي هغه هم روان ده او په دغه آیتونو کې الله پاک دغه خلکو ته ترغیب او ترهیب ورکړو همي ترغیب ورکړو چې تاسو ایمان وروړی ویلي الله پاک د سره خېګړي کړی دي همي ترهیب ورکړو سګوره د سیما کې کته سوی چې ته مو پلور نګونه تکړه خلک دی شفرس او شفاعت وګینه نشي کولا یلا په مخ کې هیڅ کیته زور نه لري نه دغه یو قسم د ترهیب ده یو د ترغیب مطلب د روشه ترهیب معنا د سیما کې وډر شي نه ترغیب او ترهیب د غدو ایتونو کې الله تعالی د مو تاسو په دې باندې پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین